زما आवाज چې اورئ ستاسو مور او ستاسو پلار چې ستاسو د پاره کومه رشته خوښه کی دا پلار پتا باندې ستانه ډیر خفه کیږي دا مور پتا باندې ستانه ډیر خفه کیږي د مور او د پلار رشته ته سپک مګورئ صبر کوئ برداشت کوئ دا د یو 2 ورځو د یو 10 ورځو د 20 ورځو د هغې د خوشحالۍ دپاره د خپل پلار کړي نکاح مه ماتوئ د خپل مور کړي نکاح مه ماتوئ د خپل رور کړي رشته مه ماتوئ ورنه په هغې کې ستاسو دپاره هم دقه 100 ورځې خوشحالي وي او بیا به همیشه همیشه دپاره ذلت او رسوایي او پیمانتیا او تکلیف به درله او د پلار په رشته کې ستاسو همیشه همیشه دپاره عزتونه الله کېښودلي دي هغې ته هم دا گزارش کو قانون څه جوړ شوی دی قانون دا جوړ شوی دی سړی کور ته رادننه شو بیبي لګیا ده چېرته په موبایل چا سره خبرې کوي خاوند به د خپلې بیبي نه دا تپوس نشي کولی ته دا موبایل راکړه دا نمبر چې کوم دا د چا دی ته د چا سره خبرې کوو خو داسې چا وکړل او بیبي لاړه او رپورټ یې په تاڼه کې د خپل خاوند خلاف درج کو چې دی زما په انډیویجول لایف کې زما په انفرادي زندګۍ کې زما دا خاوند مداخلت کوي دا په ذهني تشدد او د منټلی هراسمنټ په تعریف کې په زمره کې داخل دی پلار به د بچي نه دا تپوس نه کوي بچیا ته دغه فلنکو خلقو په محفلونو کې ناست دی او هغه آیس او هیروینز کی ولې کښېنې هلته پلار به د خپل زوی نه دا تپوس نه کوي بچی ورته وي دا جي ماله پیسې راکا او پلار ورته وي نه در کوم درله او دا بچی لاړ تاڼۍ ته او شکایت د خپل پلار خلاف درج کو دا بچی کو په دې پیسو باندې هر څه کوي خو دا پلار دا به حکومت باون کوي دې ته چې ته به خپل بچي لا کو د لوفرۍ دپاره غواړي کو د عیاشۍ دپاره غواړي او کو د منشیاتو دپاره غواړي ته به خامخا دله خرچ ورکړي پلار به خپل زوی ته دا نه وایي بچیه مانځه ټایم دی راځه کم پلار چې خپل بچي ته د سحر په وخت کې د اذان نه وروستو دروازه وډبوله او بچی لاړ تاڼه کې رپورټ درج کو چې زما دا پلار ما د خوبه وباسي الټه حکومت به رالګي او د دغه دینداره پلار په لاسو کې بات کړی ورچي چې ته دا خپل بچی ولې تنګې اوس دا کوم وخت مونږ پاتې شو اوس پلار به خپل زوی ته د مانځه نه وایي پلار به خپل زوی دا د غلطو محفلونو نه منع کوي خاوند به خپله بیبي هغه به د آزاد خیالین او د دغه آزاد رابطونه نه منع کوي رور به خپله خور د اوارهګردۍ نه منع کوي پلار به خپله لور دا بې اجازته د کور نه د وتلو نه منع کوي دا مونږ او تاسو کومې زمانې ته کېناستلي هغه د انجوز د یو څو زنانو